ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اول خو تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ دې قابل وګڼو چې یو څو خبرې کوم اډینس دی هغې ته زه وړاندې کړم. نو نن خو دا کم مجلس چې و دا خو یو ډېر عظیم الشان او ډېر بهترین مجلس و. داسې دنیا ډېر مجلسونه کیږي خو یقین ومنه چې د قرآن پاک دی مجلس کې کم خوند دی او کم شان او شوکت دی او کم دا ماشومان د دې تلاوتو کې او دا مجلس څنګه پر نور شي او یو نورانی مجلس وي نو ډېر خشته پروګرام او ډېر مزیدار و. زه په خپل هم ډېر زیات خوشحاله شوم او خصوصا د امجد بای ډېره شکریا ادا کوم چې د دین سره دانه محبت دی چې دغه پروګرام منعقد کو ما او تاسو پکې شرکت وکړو. دلته کې مونږ سره مختلف ماشومان دي، وړي جینکې هم دي، ماشومان هم دي او ماشومان هم دي او دلته کې درې شعبې دي. یو قاعدې والا شعبه چلیږي خو الحمدلله دلته قاعده یو ډیر زیات بهترین انداز باندې پړاویږي چې دلته څو قاعده وي نو هغه بیا ناظره بیا په خپله وي. دویم نمبر باندې مونږ سره ناظرې والا ماشومان دي او هغې تاسو وکتل چې هغې نه باقاعده امتحان اخیستلی شوی او ممتحن راغلی او هغې ته بیا انعامات ترلاسه شو. او دې نه علاوه به زه تاسو ته دا ووایم چې دلته یو بل ډېر عظیم الشان کار کېږي د حفظ کلام پاک له په خپل سینه کې ځای ورکول. نو دا یو ډېر اوچت کار دی او د پاکستان په سطح باندې پاکستان خو که هر څنګه دی خو د ټولې دنیا کې پاکستان واحد دا ملک دی چې هغه د هر کال 1 لاک حافظان دا تیاری او دا نه کریډټ بل ملک ته نه دی دغه شی. د مدارسو الحمدلله پاکستان کې ډېر زیات خدمات دي او ډېر ښه طریقې سره دا کار. ناظره کې هم موږ سره کافي تعداد دی، قاعده کې هم ماشومان دي او حفظ غالبا 8 کسان دي که نه خاري صاحب. اسلام کې وهلو متعلق به ورته زه دا ووایم ګوره د هر یو شي یو خپل لیمټ وي، یو خپل حد وي او بیا چې کوم دی د دې ماشومانو خپل سټیجز دي. په پیله چې کوم دی د شروع 15 واله تر 8 کالو پورې نو هغې ته که انسان پیسې سترګې هم راوباسي هغې په هغې باندې پیش. بیا د هغې نه بعد د 8-9 واله تر 14 پورې هغې چې کوم دی بیا خپل طریقې کار دی د ادب د ښودلو دپاره او بیا چې کله دی د 18 سالو نه وړي بیا هغې له لږه بېعزتي هم کافي ده. نو په اسلام کې خو د دې اس تصور هم نشته که وي نو لږ ډېر معمولی سزا ورکول او سزا کې به نیت دا وي چې د انسان ته فایده وشي او دغه شانته الحمدلله زمونږ چې سانه دینی تعلیمات دي هغې کې دغه شانته وهل نشته چې انسان ته راګیر کړي او هغه چې کوم دی ته ډېره زیات بې دردۍ سره هغه له سزا ورکړي. او دا کم خلک چې داسې کوي نو دی اصل کې دی پوهه نه دي، که دی چېرته پوهه و نو دی به هېڅکله چېرته داسې نشو کولی. نبي علیه صلات وسلام زندګي مونږ وګورو ماشومانو سره نبي علیه صلات وسلام کومه رویه وه او کومې طریقې سره د ماشومانو اخلاقي تربیت یې کړی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو پیره نبي علیه صلات وسلام ډېر د ضروري کار دپاره ولېږم وایي 10 کاله مې د نبي علیه السلام خدمت کړی دی خو چېرته ما د نبي علیه صلات وسلام د خولې نه د بېعزتۍ الفاظ ما نه دي اورېدلی او ډېر ضروري کار پسې ولېږلم زه لاړم ماشومانو سره په لوبه شم او بیا نبي علیه صلات وسلام را روان وي. زه ډېر سخت ویرېدم چې اوس به زما بېعزتي وي، دا کار خو ډېر زیات ضروري و. نبي علیه صلات وسلام ما ته هېڅ هم ونه وی. نو دین اسلام چې کم تعلیمات ورکوي هغه د نرمۍ، د شفقت، د مینې محبت، د اخلاص سانه چې په مینه باندې سانه کار کیږي دا نه چې کوم د په والو ټکولو باندې او په دې باندې نه کیږي. الحمدلله په پاکستان کې زمونږ ډېر مدارس دي د هغې ډېر ښه خدمات شته بلکې تر دې پورې دي چې جامعة الرشید ګوره د CSS او PMS دپاره کسان تیاروي او ښه په شفافه طریقې سره هغه دغه کوي. نو خدمات شته د مدارس او زه دا میسج ورکول غواړم چې ګوره داسې کسان په دنیا کې ډېر زیات کم وي چې د هغې په زړه کې د دین درد وي، محبت وي، للهیت وي او هغه یو دینی ماحول جوړ کړي. مین خبره دا ده چې ته چاله یو دینی ماحول ورکې، دینی پلیټ فارم ورکې او هغه بیا راشي هلته کې دین زده کوي نو د دې خو ډېر اعلی خدمات دي او زه په خپله د دې نه ډېر متاثر هم یم
او د دې ډیر زیات زه په هر مجلس کې زه دې تعریف کوم چې ګوره په یو دانه وړو کې ځای کې د یو داسې دینی خدمت شروع کړی دی. الله پاک دې له مزید ترقیانې ورکړي او الله جل شانه دې دا ځای قایم او دایم ساتي. نو وړاندې ستاسو شکریه چې تاسو موږ له وخت راکړو. نو میسج دا ورکول غواړو چې څنګه چې نن پروګرام ستاسو وړاندې تیر شو دا قرآن مجید فرقان حمید په سلسله سره ماشومانو امتحان غستل شو په غیر رزلټ حواله سره څنګه چې څومره چې ملمانه لغوي موږ د ټولو شکریا ادا کوو تاسو هم شکریا ادا کوو او همدغه سي پروګرامونه منعقد کیږي قرآن مجید فرقان حمید حواله سره. نو په کار دا چې موږ ټول خلک چې کوم دي کې د ماشومانو سره د قاریانو سره د مدارسو سره خپل معاونت پکې شامل حال کو چې دا مدرسې نور مخکې روان شي. کډونکو دا میسج دی بس خپل بچي قرآن خانان کې حافظان کې ځکه دا دنیا ګټم د آخرت ګټم هم ده ځکه چې څنګه تاسو وینئ په دې دنیا کې قاریان حافظان ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره ژوند ترې او آخرت کې هم د دې پر همدغه انعامات الله طرف نه وعدې دي هغه به ورته ملاویږي. نو میسج دا دی چې خپل ماشومان حافظان کې او عالمان کې مدرسو طرف ته ولېږي.